الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د رد الالحاد درسونه روان دي. په پرونی درس کې تاسو ته وضاحت وشو چې دا قدیم الحاد څه ته وایي او جدید الحاد څه ته وایي. الحاد خو د قدیم زمانې نه را روان دی، خو دا جدید الحاد پکې څه شی دی. بیا دا وضاحت هم پرونو شو چې دا جدید الحاد کله پیدا شوی دی. مولوی صاحبانو جدید الحاد کله نه پیدا شوی دی؟ مولوی صاحب تا نه تپوس کوم جدید الحاد د څه وخت نه پیدا شو؟ مولوی صاحب د 19مې صدۍ نه مولوی صاحبانو د جدید الحاد د منګ ویلو پرون کنه دا قدیم وضاحت هم کړو چې آی کیسو مذهب غالب وو. په 19مې صدۍ نه وروسته څه شو؟ د جدید الحاد بنیاد کېږي. دا د کوم ځای نه پیدا شوی مولوی صاحب؟ د مغرب نه. شابه دا د مغرب نه دغه شوی. بیا موږ د کې فرقونه ذکر کړو چې جدید الحاد او د قدیم الحاد په مابین کې 3 فرقونه موږ ذکر کړو. 2 فرقونه. هغه د اول زمانه دهریت چې داسي شو انفرادي ستا او انفرادي او دا چې د اجتماعي دی. اب انفرادي فتنه او دا اجتماعي دا. دویم فرق چې پکيو هغه د په خاصه فلسفه باندې قدیم الحاد نو مبني او دا چې د نورسته مادي قوتونه دي، د ساينس او ټکنالوژي دور دی او د سره سره د دهریانو دغه دي. او بل وجه پکې دا د مولوی صاحبانو چې هغه وخت کې هغه په مقابل کې د جدید الحاد پیدا کېدو یو وجه دا هم د چې دا د کامل مذهب په معاشره کې نو موجود. دا غوي په معاشره کې دا غوي په معاشره کې د مکمل دین نو موجود. که دین موجود وي نو بیا به دا جدید الحاد نه را پیدا کېږي. ښه مولوی صاحبانو د بیا دا وضاحت شو چې د جدید الحاد د پیدا کېدو 3 وجوهات نو اوله وجه موږ ذکر کړې و د کلیسا څه شو؟ ظلم او جبر. مولوی صاحبانو چې پادریانو خود ساخته مذهب ځان نه جوړ کړو د عیسایت په نوم باندې وایي کې ظلم او جبر تر دې پورې چې د جنت او د جهنم فیصله به دوی کولې. د کفاره انسان ته ویل چې دونه پیسې راوړه بس موږ بستا د لپاره کفاره بستا د لپاره به موږ توبه وباسو. موږ چې تا لپاره توبه وکړه ستا ګناهونه سره ټول معاف شو. د خدای توب ټول صفاتونه د پادریانو خپل لاس کې اغستیو. نو دینه خلک تنګو، معاشره سوا ناخوانده وا، جهالتو. نو اوله د جدید الحاد پیدا کېدوی دا دغه وا. نن چې زمون کم درس دی دویمه وجه د الحاد د خورېدو، د جدید الحاد د خورېدو دویمه وجه مولوی صاحبانو څه شوه؟ هغه د ساينس ترقي وه. ساينس د خارجي اشیاء نه بحث کوي. مولوی صاحبانو د مشاهده او د تجربې په بنیاد باندې خبره کوي. اول دوی سوچ کوي، کتاب ته ګوري، بیا مشاهده کوي. کوم څه چې د دوی په ذهن کې راشي صرف هغه مني. چې کومه تجربه کوي نو دې ته دوی څه وایي؟ ساينس. د ساينس قوانین د مشاهده او د تجربې نه ثابت دي. مولوی صاحبانو کتاب ته متوجه اوسئ چې کله د مشاهده او د تجربې دا خبره مشهوره شوه چې د هر څیز په باره کې به تجربه کوو او مشاهده به کوو، نو دا یوه نفسیاتي مسله جوړه شوه چې د هر شي د پیژندلو اله د صرف مشاهده وکړه شي. او دا چې یو تا اله مقرر کړله نو بیا به دوی هر څه بس وایي که په مشاهده کې راشي ټیک ده که نو نه منو. حالانکه دا خبره په خپله باندې سټیفن هاکینګ په خپل کتاب کائنات کې ساخت په دې کې د لیکلي دي وای دا څومره نظریه چې راځي دا د تجربو سره ثابتېږي. خدا نه ده چې ته وای 50 پیری یو تجربو کې د صحیح ثابت شي او دا د همیشه صحیح ثابتېږي نه. وای یو نظریه چې راشي دا ختم شي، بیا بل نظریه راشي بیا ختم شي، بیا بل نظریه. حالانکه موږ ورته وای ګوره دا استاد دغه ځکه هو تاسو عقل نه کار نه اخلي کنه. تاسو چرته وحی منلې، د اسلام دین منلې، د اسلام احکاماتو نه تاسو ځان خبر کړی وي نو تاسو به دا نظریه نه بدلولې را بدلولې. د اسلام یو نظریه چې کوم نبی علی السلام پیش کړی دا تر د قیامت پورې هم دا نظریه که هغه د ساينس متعلق وي او که د احکاماتو متعلق وي دا به پکې بدلون به پکې نه راځي. ولې چې کوم عقیده څنګه مون صحابه کرامو کو، څنګه اعمال صحابه کرامو کو، څنګه ترقی چې زمونږ مشرانو په 1960 کې کړی و، که چېرته موږ د هغوی په نقش و قدم باندې لاړ شو، په قرآن او حدیث عمل وکړو، هغه شان ترقي به موږ هم کوو. مولوي صاحبانو اوس عبارت شروع کوو. زه خیر مخکې وایم او مشاهده کوو دا یو نفسیاتي مسله جوړه شوې ده چې د هر شي د پېژندلو آله دا ده چې د هغې مشاهده دې وکړی شي او یا یې په تجربې کې راولي چې کله دا خبره مذهب باندې راوسته ده نو په مذهب کې خو د تجربې او مشاهدې خبرې نه کېږي. دلته خو د هغې په خبرو باندې یقین کول دي او دوی خو دا قوانین جوړ کړل چې د هر شي یا مشاهده کوي یا تجربه کې به راولي. که مشاهده کې راغلل نو بیا شته او که مشاهده او تجربه کې رانغلل نو بیا انکار کول شروع کړل. مولوی صاحبانو دوی
مذهب باندې تجربه شروع کړي نو مذهب هو غیر مادي څه دی کنه دا د مادي اشیاء د دسترسنا ماورا دی لکه څنګه چې موږ وضاحتونه بار بار کوو چې د هر شي د تللو د بار خپل اله ده د تبه چک کولو د پاره او تللو د پاره خپل ترمامیټر دی د بلډ پریشر د پاره خپل دغه د الټراساوند د پاره خپل ماشين دی د ایم آر آی د پاره خپل ماشين دی د څه کنه دا د سشي د زړه د پاره خپل دغه د سشي دغه د پاره خپل آلات او اوزار دي یو په بل باندې نشي معلوموله نو دغه شانته کې د ساينس په تجرباتو باندې مذهب ثابتول اس حماقت او جهالت دی ورزبانو د دې وجې نه دیو د الحاد په لار روان شول او دا غلطي زمون دیسی ملحدین هم کوي دیو هم دا وایي چې زمون په هغه وخت پورې نه منو تر څو پورې چې خدای جل جلاله مونږ ته ثابت نه دی تاسو دا بار بار ګوره تاسو په دا ورې د هریان نو موږ له ثابت کا کنه نو دوی ثبوت څه ته وایي مشاهده ته وایي چې بس ماته خو حواله کده ته دلیل په میدان کې د ثبوت په میدان کې په څه ثابت دي کې په ډیر شیزونه چې هغه سره وسې ثابت دي کې مولوی صاحبانو دلیل یوازې مشاهده نه ده حواس دي عقل دی خبر صادق دی دا ټول څه په دې سره یو شی ثابت کیږي دیو په ذهن کې دا خبره ده چې ثابت معنی ده چې موږ ته خدای جل جلاله خای او دا یو بنیادی غلطی ده چې دا یو شی د ثبوت لپاره د هغې مشاهده وکړل شي الله جل شانه په مشاهده کې نه راځي نو دیو انکار وکړو چې ساينس د الحاد د خورېدو یو لوی ذریعہ شوه سوال د ملحدینو نه مذهب غیر مادي څیز دی دا د ساينس د مادي علوم د دسترس نه ماورا دي ساينسي علوم ته هیڅ حق نه دی حاصل چې په مذهب باندې اعتراض وکړي تاسو لکه سوچ اعتراض وکړي چې د انسان ذهن تیز دی که رڼا تیزه ده نو جواب به ورکړي چې ذهن غیر مادي څیز دی او رڼا مادي څیز دی د مادي څیز تشبیه د غیر مادي سره ورکول جایز نه ده خو همداسې د مادي څیزونو پېژندلو په علي باندې غیر مادي څیز نشي معلومېدلی مولوي صاحبانو دغه ما ډاکټر تم دا ویلو به ورته ویلې رستا ما ذهن تیز ده که رڼا تیزه ده نو ما دغه وایي چې دغه رڼا تیزه ده به کله به رڼا کله ما ورته ویل ګورته سره دغه نه راځي تقابل نه راځي یو بل ضد خدا نه دی کنه رڼا خو چې دا ماده لري جسم لري نو ذهن ماده نه لري په شلک کې نه بره تصور کولی شي نو ماده د سره په دې باندې دې سره دا د سره تناقض او تکرار نشي راتلی بلې صاحبانو تاسو کتاب لږ دا کوه ګورئ بلې صاحبانو پوه شوئ نو دوی موجه څه شی وه عامولي صاحبانو د ساينس ترقی او د تجرباتو خبره چې دا هر یو شی په تجربه کې راولي منی به چې تجربه کې نه راولي به نه منی نو ډېر شیزونه د تجرباتو کې نه راځي مولوي صاحبانو اوس په دې یخنۍ او ګرمۍ موږ تجربه کولی شو محسوسولی شو موسم ګرمي لاړ او دا دی اوس منې ورته وایي که نه اوس د خیر دی نه پس به یخني شروع شي دغه شانته کې موږ ورځ دا اوس په سترګو باندې وینو اسمان وینو چې السماو فوقنا اسمان زمونږه د بره دا اوس موږ لیدلې اوس موږ له د بل چا د دلیل اوس موږ ته څوک وایي چې شپه هم د موږ ورسره نه منو ولې نه منو موږ په خپلو سترګو وینو ستا به خبره موږ یقین نه کوو نو ډېر څیزونه دي چې هغه څه کېږي په په خبر سره ثابتېږي نقلي خبر سره څه مشاهده سره څه حواسو سره نو دا چې په دې خبرو سره څه ثابت شي هغه به منې دغه شانته کې الله رب العزت چې ثابت دی په څه سره په دلیل په نقلي خبر سره چې هغه صحیح دی انبیاء کرامو موږ له دا ویلي دي انبیاء کرامو په ټول عمر کې یو ځل چېرته دروغ نه دی ویلي بل موږ چې الله رب العزت نشو لیدلی نو دا ځکه نشو لیدلی په دنیا کې چې امتحان دی د امتحان په حال کې څه کېږي مولوي صاحبانو د امتحان په حال کې د امتحان په ورځ باندې څه کي پرچه کې سوالات پټ وي که چېرته سوالات چاته معلوم وي نو بیا هغه امتحان نه پاتې کېږي که موږ الله ولیدلو او جنت او جهنم موږ ولیدلو نو بیا څوک به هم ګناه ونه کړي دا تعالی اختیار د دې لپاره درکړی دی که ته نیک عمل کې لارې الله ښودلې دي دا صراط مستقیم نیغه لار ده او دا د شیطان د ګمراهۍ لاره ده اوس چې په خپله باندې دی وایي دا یو اعتراض هم مولوي صاحبانو راځي وایي اسلام چې دی دا ډېر سخت دین دی 99% خلک پکې ناکامه کېږي سو 99% خلک پکې ناکامه کېږي 1% موږ ورته اسلام ډېر آسان دین دی وایي ګوره الله رب العزت د موږ له ځان وښیي چې موږ یې ووینو که نه بس موږ به بیا عمل کوو نو موږ ورته وایو چې الله رب العزت خو تا ته لاره ښودلې ده د صراط مستقیم لاره الله ښودلې ده بیا ورته موږ مثال ورکوو د اسلام دین چې دی 99% نه ټول به پکې کامیاب شي خو چې ده په قوانینو عمل وکړي ولی اسلام د توبې دروازه را ایستلې ده کفر دی وکړو ایو سړي سل مړي کړي الله رب العزت نه بیا څه وکړه معافي وغوښتله الله رب العزت څه وایي دا حدیث قدسي دی
لو بلغت ذنوبكم عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. الله رب العزت وي دونه ګناونه کو د ازمکه اسمان ډکوي زید الله معاف کوم د چا پروا ماده نشته. خو موږ ورته وایو تاسو مثال د هغه خلک دي دا کسانو دي چې تاسو په خپل امتحان نه ورکوي نورم د امتحان نه منی کوي. وای دا امتحان د اسلام ډیر سخت دی منګه الله نه دلیل دا امتحان منګ ورکو دا ډیر څه منګو دا امتحان ډیر آسان دی. څوک چې په امتحان کې ناس دي تخپل خو امتحان نه ورکې موږ دهری ته ویو کنه ته د اسلام په د احکاماتو ژوند نه تیرې ته په خپل باندې سکه امتحان نه ورکې نور کسان چې امتحان ته نه چې ته هغه ځل کې شک او شوبات چې دا امتحان ټیک نه دی نور شته ته په خامخا ناکامېږي. نور څوک چې د شریعت په احکاماتو باندې عمل کوي الله رب العزت هغه څه کوي ځکه چې الله رب العزت وضاحت کړي ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وامنتم وکان الله شاکرا علیم. الله زما څه کار تاسو عذاب درکو تاسو په خپل باندې څه کوئ ځانونو باندې ظلمونه کوئ امر زبانو. نو دویمه وجه چې واه هغه سوا د ساينس ترقی وا او د باندې مشاهدات سره هغه دا چې د مغرب د خلکو په ژوند کې د فلسفو او رسمونو رواج شروع شو. مغربي دنیا چې کله د مذهب د قید نه آزاد شو نو په هغه کې باندې ذهین ترين فلسفه ول زبانو یو سوال کوم تاسو دا مذهب د قید نه دوی ولې آزاد شو مول زبانو دا ولی د دې مذهب کې سختی وا مذهب کې پادریانو موږ وضاحتو کو ظلم جبر وګوره ولا وجه دی ویلې ده کنه دونه خو کتاب ته ګوره مولوی صاحبانو کنه او وضاحت شو به جبر پکې روانو چې پتا باندې د تعلیم پابندي د علم پابندي او تا باندې د جنت ټیکټ دیم د مولا پلاس کې او د جهنم ټیکټ دیم د مولا پلاس کې او باچا د وخت دیم د دغه پلاس دغه د انډر لاندې د پوپ او د پادری لاندې او تاسو سره د علم مسله ورو چې کتاب وویني داسې کتاب سره به دوی داسې کار کوي لکه موږ چې د کسٹم والا چرس ونیسي پوډر ونیسي څه کوي سوځي کنه کتاب به ولوس وځو ساحل د سمندر باندې ودا پادریان ګرځیدل چا سره بچی کتاب بار مګ نه بدوي کتاب راوړو نو بس به هغه ځکه به ته اوس وځو نو دومره ظلم او جبر مولوی زبانو زکه دوی مذهب پرې غوځي چې لری کا په دې مذهب باندې موږ سکو چې موږ به تعلیم ساتلیو مسلمانان په ترقی کې روان دي او موږ به تعلیم یو دی با وضاحت شو په تاریخ کې مولوی زبانو چې دوی باغ یو د دوی یو مشرو داسې صاحب حیثیت سړیو هغه چې مسلمانانو ته قتل پاک ګرځي خسته خوشبو استعمالي هغه د لباس شروع کو چې لکه دا زمانه سب دیني د زماج په جن کې نو هغه پادریانو په د کوپر پتو لګوي ته کافر شوی ولی چې د بدن صفای شروع کړه نو چا بچ د کم سړی بچ د راوچت شو باغو به د کوپر پتو لګول یا به سو کو پانسی به کو لګ پرون وضاحت شو نو دوی د ظلم د جبر او د ظلم د کلیسانو وجنه منځاري ته آزاد کو نو دغه وجه مول شبانو زه ولسمه تلسمه او نلسمه صدیق لوی فلسفه پیدا شول او د دې فلسفو د فلسفونو هم ډېر خلک الحاد طرف ته روان شول یعنی دریمه وجه د دې فلسفو د وجه نو ډېر خلک گمراه شول ځکه دا فلسفه اکثر ملحدینو په دې کې خاص طور دوه درجه فلسفي راځي مول شبانو دې کې او ذاته ماډرنیزم او دویمه مابعد جدیدیت فلسفه د پوسټ ماډرنیزم دا چې دا د 21مې صدۍ فلسفه ده ماډرنیزم فلسفه د 18مې صدۍ پیداوار دی او د دې فلسفه د دې فلسفه مولوی صاحبانو لږ صبر وکړئ مولوی صاحبانو دې کې دوه ډلې وي یو تجربه پسند مخکې په وضاحت موږ کو چای کې ډیکارټ او داسې مختلفو مخکې کتاب کې تیر شوی دی بیا پکې عقلیت پسند دی ویل چې دا موږ حاصل علم حاصل ولې شو په تجربه سره حاصل ولې شو یوې ډلې پکې ویل چې په تجربه سره انسان ته علم حاصل کی بار بار تجربه کوه او بلې ډلې پکې څه ویل چې په عقل سره کیږي دا د ماډرنیزم فلسفه مولوی صاحبانو د 18مې صدۍ نه شروع شو د چې کله د مذهب نه آزاد شو نو دوی پکې فلسفه پیدا شو دا فلسفه چې اکثر دهریانو د دهری کتابونو چې بار بار یو سړی ګوري نو دوی سوږي د خپل مذهب سره مذهب چو هغه وتل دغه چانته کې بیا د 18مې صدۍ نه وروسته د 2000 نه وروسته دوی دا پوسټ ماډرنیزم څه شو 300 وکاله پورې خو هغه نظریه وشلې ده د 2000 نه وروسته دا د پوسټ ماډرنیزم نظریه ده دا څنګه د دې نظریه څه دغه مولوی صاحبانو پوسټ ماډرنیزم څه نظریه لري موږ بار بار ویلي دا وای کنه مذهب هم څه اصول لري او رو دا فلسفه هم څه اصول لري ټول غلط دي بچ سستا خوخه په دنیا کې رښتیا نشته څه چې ستا خوخه هغه کوه دا ګوره دغه شان د گیخ کې نشه وي او د دې فلسفي 300 کال پورې په مغرب باندې راج کول او د دې اوس هم څه باقیات پاتې دي چې په ماډرنیزم کې ډېر شابه یا عزت پرستی روشن خیالي جمهوریت او ور جمهوریت دا هم د یورپ د خو ور کله چې د جمهوریت خبره چې موږ د جمهوریت دفاع نه کوو البته چې کله د جمعیت علما اسلام خبره شي زموږ د علما کرامو موږ به د دې دفاع کوو ولی
په ګوره په پاکستان باندې داسې ابل ما تاسو ته ویډیو ښودله پاکستان باندې داسې نظام دوی لاګو کول غواړي چې دلته سیکولر نظریه راشي چې هلک دې د هلک سره واده کوي او جنۍ د جنۍ سره واده کوي او وروره داسې بې حیایي د المانیامه کې څنګه چې په یورپ کې ده دې مخکې دغه علما کرام ولاړ دي او چې دې وخت کې پر مثال دا علما هم خدای نه که نه وی که نه که ته مانه د جومات کې پاتې شوې نو دا جوماتونه به در پسې بند کړي دوی وایي دا بجلي استعمالول وایي دا د قوم خیانت دی تاسو قال الله قال الرسول دوی ته جهالت ښکاري دوی د لارډ میکالې قانون او د دې دا فیصلې دا ولې د قرآن او د حدیث نه اوچتې دي اوچتې دي که نه دي دی په فیصله په قرآن او حدیث باندې وکړي که نه هسې نوم د قرآن او حدیث استعمالېږي هغه څه هغه شعرونه مې ویلي خو زه اوس بس سبق رانه بې پاتې کېږي مخکې ځه او داسې نور خو د ماډرنیزم بنیادي فلسفه چې د هغه د هیومنزم د ماډرنیزم فلسفه هغه چې ول بنیاد سو هیومنزم په هیومنزم کې څونه شاخونه مولوي صاحبانو موږ بیان کړي دي لسونه 12 بیان کړي دي دا به یاد ساتئ ګوره دا غټ بار بار باندې تکرار کوو دا یادول مطلب څه شی دی چې بار بار موږ دوی وایي چې نو د هیومنزم بنیادي سم خلاصه وا انسان آزاد دی د آزاد کېدو مطلب دی چې د انسان نه بالاتر بل کوم قوت نشته دی چې دې ته دا ووایي چې دا خیر دی او دا شر دی بلکې انسان په خپله د خیر او په شر تخلیق کولو کې آزاد دی په ماډرنیزم کې چې څوک په خپله خوښه مسجد ته ځي څوک پرې اعتراض نشي کولی او که څوک په خپله خوښه شراب څکي څوک یې منع کولی نشي او څوک پرې تنقید نشي کولی یو طرف ته په مذهب باندې د عمل کولو هم ازادي ده او د دې سره عام د غلط کارونو هم ازادي ده اصل کې د دې نه وروسته دا فلسفه ده چې هر یو انسان آزاد دی دا د خپل خیر او شر په خپله تخلیق کولی شي د دې ازادي فلسفې نه یوه بله عقیده پیدا شوه چې هغه د مساواتو فلسفه ده چې د هر یو انسان حقوق مساوي دي که څوک شراب زنا کوي یا څوک مسجد ته ځي د دوی حقوق مساوي دي د ښه او د بد تمیز ختم شو ځکه انسان آزاد دی د خپل خیر او شر پیدا کولو کې د بل چا پکې څه کار نشته دی چې فیصله وکړي او وایي چې دا بد دی او دا صحیح دی دا فضل دی او دا افضل دی او دا غیر افضل دی دلته تعلیف پاتې شوی د ترجیحاتو دا سیستم څه شی دی مولوي صاحبانو دا ختم کړی دی دا دواړه د معاشرې په اعتبار سره یو شان دي لکه موږ چې وایو دا انسان نیک دی او دا بد دی دا ترجیحات ختم کړ مولوي صاحبانو دریم دور چې راغی دا د ترقۍ دور او نظریه راغله د ترقۍ نظریه دا ده چې هر یو انسان د خپلو خواهشاتو چې څومره زیات حاصلولی شي هغه هومره ترقي یافته دی ځکه انسان د خپل خیر او شر پیدا کولو کې صلاحیت لري ځکه خو چې څومره د ساینس علوم دي په دې مبني دي چې څومره ډېر څیزونه ایجاد کړی شي د انسان خواهشات زر تر زره پوره کړی شي مخکې چې وه موږ دا وضاحت کړی مخکې چې وه د ساینس اداره چې وه دا یو فلاحي اداره وه اوس د ساینس مادي څیزونه د انسان د ضرورتونو پوره کول دپاره یوه آله جوړه شوې ده څومره زر تر زره د انسان ضرورتونه پوره کړی شي د ماډرنیزم فلسفي مذهب بالکل معدوم کړو د یورپ معاشره کې او دا فلسفه په ډېر ټوله دنیا کې په خورېدو ده زموږ په معاشره کې هم داسې خلک شته چې د ماډرنیزم طرفداري دوی هم غواړي چې هر یو انسان آزاد کړي او اوس دوی بله ناره او چغه هم وهي میرا جسم میرې مرضي او داسې نورې خبرې کوي دوی وایي چې هر یو انسان دی په بل تنقید نه کوي مذهب یو ذاتي معامله ده دا مذهب ذاتي معامله ده د کوم نظریه ده د کومې فلسفي نظریه ده مذهب ذاتي معامله ده سیکولرزم نظریه مولوي صاحبانو سیکولرزم والا وایي بھائی مذهب ستا ذاتي مسله ده اجتماعي معاملاتو کې به ګوتې نه وي دا ګوره بار بار ولې زه تکرارو ستاسو ذهن کې دا خبرې کېني دا څیزونه د ماډرنیزم د فلسفې پیداوار دی بیا د ماډرنیزم په رد کې مابعد جدیدیت فلسفي دې کار نورم خراب کړو ځکه چې دوی وایي ماډرنیزم چې وایي چې ازادي ده او څه اصول دي مساوات دي نو دوی وایي چې مذهب خو هم اصول لري او ماډرنیزم هم څه اصول لري نو مابعد جدیدیت فلسفي والا هیڅ اصول نه مني د پوسټ ماډرنیزم وضاحت مخکې شوی به وایو ډېره تعریف پوسټ ماډرنیزم یا مابعد جدیدیت فلسفه چې د دوی وایي دا کوم ژوند چې دی بس دا تېروه په دې کې څه نظریه څه افکار یا څه اصول یا څه قواعد یا کوم ضوابط هیڅ هم نشته دی دوی وایي هیڅ یو نظریه په دنیا کې نشته دی بس صرف رښتیا وایه نه مذهب نه مذهب شته نه ماډرنیزم شته بس رښتیا والی هغه دی کوم چې ته غواړې او دې عقیدې او نظریې مذهب ته نور هم نقصان ورسوه نو خلاصه دا شوه چې مابعد جدیدیت هم د الحاد د خورېدلو لویه ذریعه شوه چې ته څه ګڼې کوم څه چې ستا خوښه وي هغه کوه مذهب ماډرنیزم غلط دي صاحبانو دا درې وجې ذکر شولې چې هغه د درېیمه وجه چې وه د مغربي
قوم نه د ساینس ادویمه وه د مغربي قوم په ژوند کې د فلسفو رواج شو بند کړم باید مثال ځکه چې دی چې کله د مذهب نه آزاد شو د مذهب دا پړی د غاړې نه لرې کړو نو دوی څه شی شو مولوي صاحبانو نو هغې کې چې کوم دا دهریه فلاسفه را پیدا شو هغوی له کار خراب کړو خو اوس دا یاد ساتئ چې دې فلسفو د یورپ معاشره مکمل تباه کړه خاندان ختم شو اجتماعي ژوند ختم شو انفرادي ژوند کې دوی وروره د فطرت نه لاندې کارونه کوي حالانکه دوی بیا هم په دې باندې خوشحاله نه شو نو اوس هغوی خودکشیانې ډېرې کوي د ژوند مقصد نه دی معلوم باقاعده اوس دوی داسې ماشینونه راویستلي دي د خودکشۍ دپاره ساینس خو ترقي وکړه خو دې کې هم ترقي وکړه چې په 10 سکندو کې دې راکوي چې 30 سکندو کې دا انسان بس دوی باقاعده اوس دوی څه کوي دا سټیفن هاکینګ د هم دغه کړی و د خودکشۍ دپاره دا دومره غټ ساینسدانو د الله رب العزت داسې مفلوج کو که نه دی د خدای نه انکار کوي خو الله رب دی سوچ هم نه کوي ځان ته هم سوچ نه کوي ظالم زامنو دا دومره بایرېدو د دا یو نظریه هم پیش کړی و ویسې نه زه په دې ریږم چې د موبایل نه د کمپیوټر نه دا وایرس راوځي او په تاسو باندې تاسو نه دا هر څه قبضه نه کړي وحي نه محرومه دي نو داسې خبرې به ګډې وډې کوي نو دلته د دې اننګو سره د مخ سره ورته حواله فټ کړی و تاسو د تصویرانو ګورئ د به چې کوم تصور کوه به لیکل کېدل په سکرین به راتلل نو دوی به بیا لیکل کول دا دونه او د په خپله باندې خودکشي کولی شي بھائی یار او داسې سړي ژوند د ژوند نه تنګي چې ته نه خبرې کولی شي ته نه په خپل لاس باندې خوراک کولی شي او ته به بل ته محتاج یې نو داسې ژوند څوک غواړي نو د دوی یعنې دا غټ ذهین فلاسفه آینشټاین به ویلي وي زه د مرګ څه کومه دا مرګ ختموم خو که زه چېرته څه وشم زه د دې وخت نه وځم د وخت دغه نه زه وځم مدار نه زه وځم نو ته نه دوی کوشش کوي چې زه دې څه وکړم دا مایکل جیکسن دا یو هنرمند تېر شوی ډم تېر شوی دلته ورته هنرمند وایي زمونږ ملګري دا هنرمند د ویلو چې زه به 150 سال ژوند تېروم سو او د ده دپاره مکمل پروف انتظامات کړي د ده سره مکمل د ډاکټرانو به پوره یو ټیم و د ده کور د هسپتال یو نمونه وه جدید دغه پکې موجود و د ده خوراک به اول ډاکټرانو ټیسټ کولو چې دا خوراک د صحت دپاره ښه دی او دا ښه نه دی هغه به یې کوو د ده دپاره مړه چې د دنیا کم طبي سهولت د ځان ته د کور کې حاصل کړی و د سره به په سفر کې هم دا امبولنس او دا ډاکټران به ورسره وو خو لیکن چې کله په ده باندې د مرګ چپه راغله نو په ملتونو کې سړی یو نو بیا ډاکټرانو سوچ کو چې بھائی موږ د دومره تداوي کوله په ده باندې به موږ دونه ریسرچ کوو د ده خوراک ته به موږ کتل چې د جسم ته اوس د کم خوراک ضرورت دی کم پروټین او کم طاقت غواړی به موږ ورکوو دا مړ څنګه شو نو هغه ویل د ده دننه ویره وه چې زه به مړ کېږم او هغه د ده وجود یې دننه کمزوری کړی و ټیک ده چې په ظاهره خو ښکارېدو چې دا دی ګډېږي سټیج باندې ګډاګانې کوي او ډانسونه کوي خو دننه نه د ده باطن خوړلی شوی نو دا ساینسدانان او دغه خلک دا د یورپي معاشرې د وحي نه محرومه دي نو داسې ژوند تېروي نو دوی مطلب مې د خبرې دا دی چې دوی اوس د خودکشۍ دپاره سینټرې جوړې کړي دي او باقاعده مخکې به پکې نمبر لیکي نمبر به لیکي چې بهی ستا به په دې باندې ته به راځې او بس ته به د خودکشۍ دپاره بس تا ولې سکون نشته دی ټیک ده چې دې فلسفو سره دې فلاسفو دې مادي قوت سره خو دوی ترقي وکړه او موږ پرون یو دا خبره هم کړې وه ډېره هغه خبره وکړه ستاسو یاد دي موږ ویلي چې د مذهب په قید کې چې دوی ونو دا د دوی تاریک زمانه وه خرابه زمانه وه د مذهب په قید کې د دنیا په لحاظ دوی ترقي وکړله خو د څه شی شو ترقي وکړه خو بلکل هغه د هر څه نه محروم شو نو الحمدلله موږ له الله رب العزت پاک دین را کړی دی شکر دی کامل دین را کړی مسلمانان مې پیدا کړي ګوره دا تبلیغ والا وایي که نه چې ګوره موږ الله رب العزت ته خو تصور کړي دي او الله رب العزت موږ په دې عظیم امت کې پیدا کړي نو ګوره د دې عظیم امت موږ څوک وو الله رب العزت وایي په تاسو کې کنتم خیر امت اخرجت للناس مولوي صاحبانو اوس د عقیدې د نظریې د مسلمانانو حفاظت دا ستاسو د علماء کرامو ذمهواري ده نن سبا دا دغه مفتي صاحب د خولې خبره ده و چې لیله به څونه خلک ځي زموږ د کالجونو سټین نه پوره یو جماعت هم نه ځي لیکن دهریان کېږي پکې سیکولر نظریه والا څونه کېږي په زرهاو کې مولوي صاحبانو موږ به هغه میدان هم ګرم ساتو تبلیغ میدان به موږ څه کوو آباد ساتو خو موږ به کالج په میدان کې هم د خپلو بچو د خپلو مسلمانانو د عقیدې او د نظریې دفاع کوو د هغوی عقیدې اصلاح به کوو دا ضروري ده نو الله رب العزت موږ نه دا کار واغستو
دا د الحاد په دې کار کې زموږ سره نور علما کرام الحمدلله موجود دي. موږ په دې کې څوک خپل भरपूर حصہ پکې واخلو. دغه مرګرو کوشش کوي چې کوم درسونه دا کیږي